بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مسلیا و مسلما اما بعد. زما عزتمندو، بعض وظایف موږ د ذهن تیزولو دپاره پرېښو، خو اوس داسې یو وظیفه تاسو ته ښایم چې ډېر مجرب عمل دی، خو کله چې انسان دا عمل کوي، دا وظایف کوي، نو د دې اول او آخر کې به دې کم از کم 3 ځله درود شریف لولي. د هغې نه بعد به 200 ځله یا قویو او یا علیمو ولولي. یا قویو او یا علیمو به 200 ځله ولولي. د هغې نه بعد به 3 ځله سورت علم نشرح چې په 10مه سپاره کې دی، او دغه سورت به هم ورسره 3 ځله ولولي. د دې نه بعد به 3 ځله رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. 3 ځله به دا آیات مبارک ولولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. 3 ځله به ده ووایي، او حسبنا الله ونعم الوکیل. 3 ځله به دا دعا ولولي. د دې نه بعد چې کوم دی، دا به په خپله سینه باندې چوپ کړي. ممکنه ده که ممکنه وي چې یاره دا انسان په دې باندې اوبه دمولی شي او هغه څکلی شي، نو انشاءالله دغه عمل دې ورسره هم وکړي، نو دې سره به حافظه تیزه شي. او څومره کسان چې حفظ کوونکي وي، د هغې دپاره هم دا عمل خامخا پکار دی. ازمایلی شوی عمل دی او ډیر مجرب عمل دی، نو انشاءالله د دې سره به حافظه قوي او مضبوطه شي.